الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د رستم تحصیل کوم پریس کلب دی د هغې مشکور یم. مدوم کړو مونږ لم ټایم راکو. انشاءالله په 8 فبرورۍ باندې الیکشنز دي. مونږ پکې حصه اخیستې ده. زما نوم اسدالله خان دی. ایک سینیر منسټر امداد خان چې هغه د پیپل پارټۍ سره کم فاونډري هغه کې راتلو د هغې فرزند یم. مونږ خو مخکې ما په 2013 کې PK الیکشن مې کنټیسټ کړی و. بیا په 18 کې زمونږ مشر هغوی کنټیسټ کړل. اوس د 2024 کوم الیکشنز چې دي نو دې پیرې له زه د NA سیټ ته ولاړ یم. انشاءالله کوم NA21 چې ده نو هغه سیټ کنټیسټ کوو به. یو خو زمونږ د پیپل پارټۍ کم منشور چې دی هغه هم ټولو ته وضع دی. او بل به زه دا ووایم چې زمونږ کم ګورنمنټ راغلی او کولیشن ګورنمنټ و په 2008 نه د 13 پورې، نو په هغې کې مونږ چې کم مونږ فوکس کړی او زمونږ کم کنسنټریشن و هغه زمونږ امپلایمنټ و. او د خدای شکر دی مونږ په هره شعبه کې دې غریبو خلکو له امپلایمنټ ورکړی و. که هغه زه هر یو سیکټر یاد کړم او هغه د کلاس 4 نه دا ډېره خبره ده د کلاس 4 نه د 18 ګریډه پورې مونږ هلته امپلایمنټس ورکړي دي. د هغې نه علاوه زمونږ علاقو کې د ګیس کمی به د ګیس کې مونږ کافي کار کړی دی. کم PM ډایرکټیو چې و په هغې باندې به مونږ کار کوو. الکټریفیکیشن مونږ کړی دی، ایجوکیشن شو، هیلث شو. نو دلته دې علاقو کې چې زه اینم نو یو د ایجوکیشن غټ دغه پکار دی. ټیک د پرایمري سکولز او هغه به وي خو زما فوکس مین به د فیمیل په ایجوکیشن وي. اکثر خلکو ته ډېر تکالیف وي. میل خو بیا هم لاړ شي کم لږ فارفلنګ علاقو کې وي میل لاړ شي خو زمونږ فیمیل هغه چې دي نو هغوی ته بیا تکلیف وي. او بیا هغه دغه هم داسې دی چې د کور نه پې بیا دغې چېرې دا خو یو لرې علاقه ده نو ولې مونږ خپل زنانه ولیږو نو چې هغه مونږ د هغوی کلو ته راوړو. ایجوکیشن شو، هیلث شو، په هیلث باندې به انشاءالله کافي کارونه به کوو. نو دا درې چې کم دی نو دا به زما فوکس وي. دا به زه جي تاسو ته د مثال درکړم چې د خپل چې څنګه ما شاته تاسو ته یو ریفرنس درکو د 8 نه 2013 پورې. حالان کې مونږ د پراوینشل اسمبلی زمونږ سره هغه وه مونږ د MNA سیټ ته نه ولاړ او دا چې دغه دی دا ډومین چې دی نو دا ګیس چې دی دا د سنټر نه غي. د هغې باوجود مونږ دونه کوششونه کړي چې مونږ د PM ډایرکټیو نه مونږ خپلو علاقو کې ګیس کړی و. حالان کې زمونږ MNA به هلته زمونږ د سنټر کم دغه چې وو نو د هغې نه سیوا مونږ کار کړی. نو انشاءالله چې دا سیټ ته زه ولاړ یم دا په دې دغه باندې چې کم غټ پروګرامز وي لکه ګیس شو، الکټریفیکیشن شو، په دې کې بیا MNA ته بیا ډېر اسانتیا وي. نو انشاءالله دلته چې څونه دا ځایونه پاتې دغې محروموي هغه ګیس به کوو. د ګیس نه علاوه زما نور دغه دا دی چې په سولرایزیشن به کار کوو. ځکه چې نن سبا تاسو ته پته ده په رورل ایریا به مونږ پرېږدو. اربن ایریاز کې څونه په ګنټو باندې لوډ شیډینګز کېږي. په اسلام آباد کې لوډ شیډینګ راغلی دی، په پېښور کې راغلی. نو دا کال په کال دا سیوا کېږي ځکه چې موږ سره کمی دی د ګیس کمی دی. نو زما نو مین فوکس چې دی هغه په سولرایزیشن دی چې مونږ پرایویټ سیکټرز ته انډیویجولي مونږ څه ناڅه د خپلو عوامو ته په سولر دغه باندې څه ریلیف ورکړو او دوی ته دا محسوس نشي چې د ګیس دغه پیپل پارټي خو د مخکې نه دا ناره وه چې انتخابات د په خپل وخت باندې وشي. او بل دا دی چې بیا ورپسې د سینټ الیکشنز هم روان دي نو په هغې کې به بیا دوی څه دغه کوي څونه به لیټ شي که نه چې زما په خیال چې په مارچ کې بیا دغه دي خو دا یې څه حل نه دی. لیټ کېدل یې څه حل نه دی. او کوم چې د ووټ حقدار دي نو هغه دا دی چې په کار دا ده هغه یو څو علاقې دي هغه داسې دي چې هغوی ته به لږ داسې مشکلات وي
خو بهرحال زه دا نه پوهېږم چې ولې د انتخابات لیټ کولو دغه دي او ټیټ دا که ډېر خلک وایي چې تھریټس دي یو شی دی بل شی دی نو مونږ په کم دغه کې هر ټایم لکه پاکستان هغه انټرنلی داسې دغه دی چې دا خو په هغه کې د حالات داسې دي چې ډېر هغه پیچیده دغه دي خو د دې سره مونږ عادت یو نو په کار نه ده چې دوی دا دغه وکړي اوس دا لږ وخت پاتې دی یو قومي خزانې څونه په دې باندې هغه دغه وشو ایکسپینډیچر په کم په دې باندې څونه راځي دغه کېږي نو دا به بیا به هغه لاړ شي او چې لیټ شي نو دا به ډبل دا خرچې کېږي په اربونو روپۍ به بیا ضایع شي نو په کار دا ده چې دا په 8 فبرورۍ باندې وشي تاسو سوال وکړو چې څه به کول غواړي اسد خان زموږ د امیدوار دی هغه د فیډرل ګورنمنټ په بیهاف چې څه کارونه دي نو هغې سره هغه د هغې وضاحت وکړو زما په دې حلقه کې د ټولو نه لویه خبره دا چې هغه بېروزګاري ده په تېرو 10 کالو کې په دې حلقه کې د بېروزګارۍ د مسلو حل کېدو طرف ته د روزګار طرف ته چا توجه نه ده کړې زما په حلقه کې د ټولو نه زیات ماربل چې کوم دي په ما باندې د بونیر د طرف نه راځي په پلو ډېری کې هم دي او په ګړو کې امانکوټ کې هم زمونږ ګرینایټ راځي نو فرسټ آف آل زه دا سوچ او دا فکر لرم چې دلته د مونږ د خپلو خلکو له یو انډسټریل سټیټ جوړ کړو ماربل سټي دې جوړه کړو چې په هغې کې زمونږ صنعتکار راشي او دا زمونږ د دې ځای لوکل پروډکشن دی دا ماربل نو په دې کې به کم از کم زما 30-40 هزار د دې سودم رستم تحصیل کشران رونه هغه په روزګار شي دغه د روزګار دپاره زما خپل یو سوچ دی او انشاءالله دغه که الله پاک کامیابي راکړه نو راتلونکي وخت کې به زه په رستم کې یو ماربل سټي د هغې دپاره خپل کوششونه کوم انشاءالله چې دلته زموږ د قومي اسمبلۍ امیدوار د رحمداد خان پرزند اسد الله خان ولاړ دی او سید خان ګلیاړه صوبایي اسمبلۍ موږ امیدوار دی پیپل پارټۍ همیش دپاره د دې قوم دپاره او د دې ملک دپاره قربانۍ ورکړي دي او د وینې قربانۍ ورکړي دي بوټو صاحب ځان شهید کړی دی خو د کوم سودا یې نه ده کړې بېنظیر بوټو شهید شوی ده خو د کوم سودا یې نه ده کړې دغسې د هغې ټول خاندان شهید شوی دی خو د کوم سودا نه شوی زرداري صاحب چې کېن 14 کاله جیل تېر کو دا اوس چې کېن دا خبرې شروع دي چې پلانکې باندې پابندي او د ډنګرې باندې دا زیاتې دي خو زموږ تاریخ چا نه دی کتلی دا اوس چې څه کېږي دا پخوا موږ سره شوي دي دا چې کېنو زموږ پارټي بین شوې هم ده پاکستان پیپل پارټي بین شوې هم ده پاکستان پیپل پارټۍ نښه هم چې کېږي بین شوې ده زموږ تلوار نښه وه بین شوې ده زموږ چې کېنو دا آئین چې دی چا جوړ کړی دی د هغه سره څه وشو زه چې کېږي دا یو سوال کوم چې د دې قوم او د ملک سوال دی هغه سړي له ووټ ورکړې مونږ دا نه وایو چې مونږ حقدار یو خو سوچ وکړئ چې د ملک دپاره قربانۍ چا ورکړې د دې ملک د خاطر دپاره چا وینه توی کړې ده دا نه ده چې یو سړی چې نن یو پارټۍ کې سبا بله پارټۍ کې دا رحمداد خان زوی چې کوم ولاړ دی فردن صاحب اسد الله خان پلار په نیکه باندې پارټۍ کې را روان دي خپله پارټي تبدیل کړې نه ده زه چې کېنو خپلو عوامو ته د NA21 او د PK55 ټولو عوامو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو پارټ پر وړی باندې هغه فیصله وکړئ چې سبا پې ستومانه نه وي ډېره مهرباني پلار د نیکه د وخت را روان یم چېرې مې د پارټۍ خلاف ورزي نه ده کړې او انشاءالله تعالی چې زمونږ د خپل ټول د پیپل پارټۍ د تحصیل رستم ټولو ورکرانو ته زه دا درخواست کوم چې ټیک ده مونږ لږ لیټ شو خو زمونږ د ټیکټونو مسله وه نو ټیکټونه مونږ ته ډېر لیټ پکار دي چې مونږ د نورو نه مخکې راوتې وي او زمونږ ډېر زیات ملګري په دې دغه شش و پنج کې چې څوک نشته نو زمونږ اسد خان چې دا د یو جیاله د سن 67 د بټو صاحب د وختو د رحمداد خان فرزند دی او دا بل د عبدالاکبر خان خلیل زوی جیاله سعید خان د ګلیاړې زمونږ د کلي دی دا زمونږ دواړه دې دغه ته راوتي چې کم زمونږ ملګري ګډوډ شوي دي او زمونږ په پارټۍ کې چې څومره هم دړې جوړې شوي دي اوس په حضوري وخت کې زمونږ د تحصیل صدر دی نو زمونږ او د هغه هم ځان یو بل سره دا خبرې به اوس شاته کوو دا انکو پښتو د کلي دا کیسې میسې به وروستو کوو بیا اوس د ټول زما د PK
55 د ټولو ملګرو ته د پیپل پارټۍ دا درخواست دی چې ټول لا پاسې او په شریکه باندې د خپل د عبدالاکبر خان دا سیټو او دا موږ دواړه ګټلي دي انشاءالله تعالی او کوي بس تا دغه خبره چې رابطې به کوي څوک تپوس راځي نو دا د عزیز ولی کړی دی موږ به ورله هم تپوس ته ځو که څوک دواله راځي نو موږ به ورله هم دواله ځو او زه یم پیپلې تاسو ته پته لري چې زه په دې سخت وخت کې تاسو وی په هغه وخت کې نو زه تللی نه یم زه پیپل پارټۍ سره زما تعلق ته یم انشاءالله جیاله به یم او مرم به په دې کې انشاءالله